على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. توبی مبارک شیخ حدیث شریف شردریمی توبہ لمن وجد اور قرآن آیات تائی او بل دے خوجب پیغمبر حدیث تائی توبہ لمن وجد فی صحیبته استغفارا کثیرا. توبہ پا کبیرہ حکم یدادائی دے توبی چې په ګناهی نه د ورسته په کبیره ګناهی نه د ورسته د توبې استل دا فرض دی واجب دی چې ګناهی نه څوک وکړو غلا ډاکا قتل زنا شراب نشه دا بد عملی چا وکړي توبې استل فرض دی واجب دی دنه کتابی فرض لیکلی دی دنه واجب لیکلی دی. دومه خبره ده چې توبه یې څه شتا اده مسجد الجلی بجلی توی توبه یې تشتا توبه او څنګه وبوسی چې توبه زدا کی علم نوم دې زدا کړی چې دا مذاکری کیږي ډېر څه زدا شي میشتو شکل ډېر ګناه وکړي چې یار جلی بجلی توبه دا توبه شرعي نه ده. علما لیکلي دي دا توبه نصوحات تحت ډېر باز شوی دی. توبه دا توی چاوال پکیم گناه لگیائے فوراً گناه پریش دا چه دا سینا چه توبه کاوی پاک شو اختاوی فوراً دا گناه پریش دا. دوما خبر دا چه انتہائی دا تپ خفاشه چه دا متصک کردی دی یا اللہ دیر دا تشرمین دا یا اللہ دیر خفایا دا متصورا خطوی کردی دی زو سمرا میں جرم کردی دی زو جہنم تا درما درام شرط توبه دادائی چې د آینده د پورا دا عزم وکې په خیر ادا وکې چې دا ګناه زستی بیا نه کوو. توبه دا ته دا درې شرطونه دي فوراً ګناه پرېږدې سخته په پښیمانو په خفاوي پرتلینی کې واق شو دا عزم کوي چې زه دا ګناه بیا نه که خطوی نه که ولا بیا کې تعویلی کلی دي چې کا بیا وکړه انسان کمزوری دی بیا ګناه نه شي دا څه نه ده چې په ځون د فوراً انحصار وکړه حصار دے وکړ لیکا بدل انسان کمزور دی ګناه نه شي بیا توبه وبوسي. حدیث شریف شردریمی چې داس مخلوق شي وي چې د په مخدم زکه ګناهی نه کی الله پاک فرمایي چې دا مخلوق ټول ختم کا ا دې په دوی داس خلق پیدو کا چې ګناهی نه حقو بیا توبه په وبوسي. اڅوک دا چې نه دی ګناهګور کملو دا دعا کوي چې زه ګناهګور نه دا غلطه ہے. خالص د انبیاء په بارک شي میږه کې دا دادو چې دا معصوم دي پدې ناریله صحابه هم محفوظ دي معصوم نه دي صحابه په بارک شي دا کې دادو زتو څوکي لملو څوک د تبلیغي څوک د فقیر څوک دی دا غلطه خبره ده چې ځون ته بزرګي نسبت څوک کوي بزرګي مشکل ډېره ګناګور ټولي ځنه خسړای په دا ټکي ډېر خفقيږي چې زه توبه وبوسم یا الله زه ډېر ګناهګور یم دا هغه انسان ځون ته یو دوکادو یو غرور دی یو کبر دی یو دوکادو شیطان دی بیا کنده ته اچوي چې ته د خپل ګناه اعتراف د رب مخ ته نشه کولی دا هغه انسان یو نفس دوکادر کوي غر کوي دی چې کله د روان شي اجتماعي کېږي د غوړ غوړ بزرګونو وي په سټیج څنګه وژوړي یا الله زه ګناهګار زه آکار سود فراموش زون ته د څوره ګناهی نسبت کې امیش ادری د جمعتک ش مطلب نوستای وکوي چې زب زرک شول ټیکټ په مخ جیب تک او دا ټکای په د ډېر جود بعد لګي چې څنګه ګناهګور نه یا څنګه نه یې ګناهګور څوک نه دی خطوی کی میجه خطوی پوتلای بیا چې کله الله ته ځون پیش کې چې خدا پاک یې درته تړلای بلو سبب شي چې چیرې مې زګاوي ها یې درته تورمخه خدا پاک بیا الله جل شانو خړې رحیم ذات ہے انسان په سزګونه خو خوشیږي نه خوش پیغمبر فرمایي چې ز خپل پرید شه سل وره توبه وبوسه حدیث شریف شردریمی سل وره توبه وبوسه سوال وټو کی چې ویله انبیا په بارک شیخ همیشه کې دادو چې دا ګناګور نه دي بیا ګناه نه کړی نه او بلا کوي توبه وبوسي چې نه
یو د پیغمبر د توبې په استل کښې د الله شکر مقصد ده چې زه د الله شکر ادا کوم. دومه خبره ده چې پاک شه امت ته تعلیم دی دا سریز یې چې نه تیرې چې زه الله ته توبه نه وبوسم نه او بل توبه کله وځي کله خو چې ګناه وکړي ولې وبوسې توبه ضروري ده چې کله ته ګناهګور وې ته ګناه وکړې ډېره ضروري ده واجبه ده فرض کتاب لیکلی دو نو ځنې خلک وایي چې سړی دا می ډېر بدنیته خلک دي یاره دا مطلب ویسو سلطان مثال زه دیر که دا دای خو نه دی تر اوسه پورې د ژیره پرېښوه نه په تبلیغ شه واخ ولګو صحابه یې الله پام کوم مکمل یې الله ته زونه ویر کله ایراویڼ مرکز مقیم جوړ شي زه تو بیا ویراون وي چې سړی خو دا ویسې په بزرګي پام شه کین دا دارا څنګه دا د مود تو دره بدنیتی دو د امره په شرعي حکم دره غټ الزام لګوي د امره د الله دشمنات کوي چې زه په دا یاره توبه خو یې دا ته یو کافر دی عمر یې کفر کړی دی او د مورورا نن روغه خدای ته غوړه وغځوله چې زه کلمات راو مسلمان کیږي الله جل شانه دا معاف کوي الاسلام التهدم ما قبله دا مخ هر شي الله پاک را معاف کوي الا حق الغير بل حق نه معاف کوي کنه بل خبره پابلم نشته تورشه دا خو چې ډیر بد عملای سړی وي دی کله روشي پلا غوړه وغځوي چې زه توبه وبوس دا څوره د عزت خبره ده دا څوره د وقار خبر څوره پښلې خبره ده څومره د نیکه خبره ده میشتو سوینی جنې جمشید و څومره پاپولاریټي ورته حاصله شو څوره نوموړی شو الانکه څه شی و سندرغوړی نه و او ویسو ټکی د عزت ورکوي ګلوکار وبولی چې بېدا سندرغوړی ډم کوټه نه وبولی که نه خوله دی متوي چې د عزت ټکی ورکا سینګار نه و چې کله د الله هغه په دوزک شو ولوېدا د چترال نه د سفر کو و د دعوت څومره یو اړ لیوانه منا جوړه شوله مسلمان طارق جمیل صاحب نوینې په نمبردار ځای و ګورنمنټ سکول یې ویلی و خو چې کله وی چې امیر خو دا وایي پلور مې په غورینه وی چې پلور مې ورته چې خلق په غورینه روکوي کہ فلانے نمبردار کے بیٹے اسکول چھوڑ کے مولوی بننا چاہتے وی چې چې کله عمره ته لوړله د عربې پروټوکول دروغه پلور مې سره روان کړی و چې مور چې بابا دا طارق جمیل لا چې تو متویل په کور نه د دعا کوله شړلی وه چې خلک په غورینه روکوي مو چې یورو توبه واسطه الله ته مې ځون ورکړه دا د هغې قیمت دی دا د هغې قیمت دی نو دا شایي میشه غلط یو کانسپټ سوچ جوړ کړی دی چې زه وایه چې زه زه ګناهګورې توبه وباسم بس الله پاکه مونه خطایې شوي دي زه په خپل کړو ډېر پښیمان یم تو در ته په ننوت یې روغلی یې خاک کې چټکی کو دیکھا کیا تکبر تیز ہے خاک سے پیدا ہوئے پھر خاک سے پرہیز ہے دا خو د انسان کبر دی غرور دی چې د خور نه پیدوی او ته ډاډ با ټان با کیا ہے با چې خالی اسرائیل وا جټکا دیر کو کنه دیو نه د دنیا حسن وی نو د دنیا مقام سټیټس وی نو د بلند مرتبه وی نو د انوم وی نو د نشان وی خور د داسې هر شی بیا ورکی پیر الله شارا کې سپردم د زیر حق حقش شونی بخود استخوان نه مانت وی چې هغه ډېر خلک داس وه چې کله یوره هم مرګي جټکا ور کړه خور داس و خوړل چاړي کې خور نه خوري چاړي کې نشو کوي دا د انسان وروره قیمت دی دا د انسان ژوند دی دا د انسان مرتبه ده دا د انسان شان دی دا د انسان لویولی دی چې بس یوې جټکي سره بیا هیڅ نشته بیا نه زامن شته نه پروله شته نه تربرین عزیزون شته نه دا بنګلې شته نه دا پیسې شته خالی په دوکا شرغلي نو یې توبې په باره کښې خبره وه چې توبه په کبیره ګناهونه ورسته دغې اصل فرض دي ځنه کتابونه چې واجب دي چې کبیره ګناهونه دې کړي وي او د توبې طریقان وشوله چې توبې د پوره 3 شرطونه دي چې ګناه فورا پرېږدي سختو په دا خپل کړوله خفه وي آینده د پورو کلاکه اراده کړي چې دا خطویستي نه کوي او ټولو ځانونه ګناهګور ګڼي او خدای ته ریزونه توبه وباسي چې یا الله ته مو معاف کړه مو معاف کوله زه ډېر خطاکار یم خوش پیغمبر دا خو څه کې چې ځون سره ویګا محاسبه شي خوش پیغمبر فرمایي چې انسان داستا چې ګایزو مسلمان وي ویګو کافر وي اسلام حد نه وتلوي دا تو پاته نه وی لګېدلې زه تو دامرا په نقصان شراونی قرآن یې والعصر ان الانسان لفی خسر د زمونی قسم چې انسان په نقصان شته چې بیا خدای قسم ورته خوړلای وي بیا زه تو څو کیږي بیا سره مطلب ته کیږي سره یې وری کیږي دا د مې تو حقیقت سپینا ورورا دو سره تسلیموي بیا الله پاک مو ته به سزو ان شاء الله نه روګوي مو ته الله جل شانه بخش
الله دا متحد توبې توفیق سیر نصیب کو تو سه ټول تعالی دا میږي تو سه ټول ګناهونه معاف